أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمجزت مندو محترم مسلمانان و اوریدن کو دنیا کی اغا انسان اہل علم و عقل مند و خیار دے شیخ فلا اللہ یوٹی جند او داغ بندگی وکڑا اغیر رضا تھا دا ډیر عقلمند او هوښیار انسان دی او هغه انسان چې دنیا کې هر شی وپېژنده پیسې وپېژندله خواهشات یې وپېژندل د دنیا هر شي نه ځان خبر کړه خو خپل خالق او مالک یې ونه پېژنده اللہ رب العالمین و نفی جندا داغ بندگی و طاعت و نکا دا دیر ناکار انسان دے دزمک بسر وجدادا چه دا طول سیزون دل تپاتی کیگی دا دی پی جندل دمر کمال نلری سمر چه دا رب العالمین معرفتا او داغا پی جندلا دا وجہ دا چه اغا بندگان چه دنیا کی دا اللہ سے یو تعلق و یو معرفت پیدا شی او دا اللہ بندگی کی یو صدرجہ استعمالی دا اللہ دتا دا بند لاری چه داخلا سی او د دې ژوند په دې خون باندې پوي او کله چې انسان د الله سره تعلق او معرفت نشتا صد الله د بندګۍ صحیح ماده بګې نشتا د دې د الله کار دی دا بند مشکلات تکلیفونه نورم زیاتی حدیث ترمذی کې راغلی د الله نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد من هغسو کانت الدنیا همه چې د مقصد او اراده د دنیا ژوند دی د الله نبی فرمایي چې فرق الله امره الله تعالی کارونه تقسیم کې خواره واري وجعل فقره بین عینيه د سترګو منځ کې وي فقر ولېږي همیشه فقیر ذلیله او ولا یأتیه من الدنیا الا ما کتب له دنیا ول الله دمر ورګي څومره چې د تقدیر کی بل سړی دی ومن کانت الاخرة همه ونیته هغه څوک چې د آخرت غرض دی د الله رضا غرض دی سبا الله سره ملاقات دی دغه غم دی اوس جمع الله علیه امر والله تقول کارونه راجمه کې اسانی کې اوس ټول کارونه اوس الله آسان او بیا وروسته وایي چې ولا یأته الدنیا الا وهي راغمه دنیا ولا راضي او ذلیله وي الله یې ولې خپل راولي زما عزتمندو یو سړی بندګۍ کې تقوا کې په نیک عمل کې استعمالېږي الله ته د دنیا لارې کولاوي مشکلات پریشانی نیم دی اخوا کوي چې دا د بندګۍ کې استوږي ځکه د ذات سره تعلق دی چې هغه سره د ټولو مشکلات او خزانی دی او چابېلی دي لیکن عام چې مونږ کله یو پریشانی کې واقع کېږو نو دا مونږ ته قرآن هم ویلی دي او د الله نبی ویلی دي ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم دا ستاسې د بدن او د لاسونو نه داسې بد عملونه صادریږي چې د هغې په وجه باندې الله تاسو ته
یا بدنی پریشانی نه راولي یا چې کوم دې مالی پریشانی نه راولي یا انفرادي او یا اجتماعي. مثلا یو کور دی کې لس کسان پنځه کسه صحیح بندگی دینداري سره ژوند دی او پنځه کسه د کیسو اعمال اهتمام نه کوي خامخا به پریشانی راځي. دې د وجه نه حدیث قدسی کې مراغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله ارشاد فرمایلی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، ای ابن آدم زما بندگی ته ځان فارغ کا، املأ صدرک سینه به دې ډکه کم د غنان واصد فقرک او دا فقر او لوږه به دې ختمه کم، او کته دا کارونه کنه لما صد فقرک یو به دې فقر ختم نکم، دویم ملأت یدک شغلا لاس به دې کارونه نه خالی نکم، هر وخت به ډکې لاس یو نه یو ټینشن او پریشانی کې به. زما عزتمندو دا هر پریشانی چې انسان ته راځي دا د انسان د بد عمل وجه د الله سره د تعلق کمی د الله د بندګۍ ماده کې نیمګړتیاي. اهل علم مثال بیانوي و یو سړي لاس کې د ګلانو ښکارې ده، دا ګلانې بره وارسول د ګلان راغورځېږي واپس، او که په دې ښکارې کې کاڼي بره وارسول کاڼي راغورځېږي. دغسې که ښایسته عملونه د ګلانو په شان بره تله نو ښایسته فیصلې د بره نه راځي، او که نه د کاڼو په شان دي عملونه تله بیا د کاڼو په شان دي فیصلې راځي. دې د وجې نه عام بندگان نن بعضې د پیسو سره په ټینشن او پریشانۍ کې، بعضې خلکو سره د پیسو د نشوالي د وجې نه دومره ټینشن او پریشانی ده چې دا پیسې نه موږ به ژوند څنګه تېرو، دا ډوډۍ به د کوم ځای نه میلاویږي، دا خرچه به د کوم ځای نه کېږي. دومره یره او فکر ورسره وي که چېرته دومره فکر د انسان سره د مرګ پیدا شو، دومره یره ورسره د الله د ملاقات پیدا شوه، یقینا چې د دنیا به الله پاک خوله راولي. عام بندگانو سره نن دا یره د دې د وجې نه زما عزتمندو بندګي چې د هر یو مشکله د هرې پریشانۍ لار کولاوي، د الله سره تعلق زما عزتمندو د هر مشکل لار کولاوي. یو سړی په یو صوبه کې ډېر سرې سترګې ګرځي وایي زما د وزیر اعظم سره تعلق دی، زما وایي د پلانکي صاحب سره تعلق دی، زما د پلانکي سره. یو سړی دی مؤمن چې د هغه د رب العالمین سره تعلق وي، د الله سره مینه وي، الله یې دعاګانې قبلوي، الله ته ډېر په عاجزۍ ولاړي، دا سړی څومره قیمتي دی. لیکن عام خلک د خلکو تعلقات و مرتبه پیژني، د رب العالمین سره تعلق او د محبت مرتبه نه پیژني. وجه دا ده چې د الله معرفت یې صحیح نه دی کړی. حدیث مبارک دی د ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت ده وإقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس، د الله نبی موږ ته ودرېد او یو پنځه خبرې بیان کړې چې ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، الله پاک ود کېږي نه درګه مناسب ولا نه ده الله پاک له چې ود شي. بيده القسط پلاس کې تله د میدان يرفعه چتئی او دارګه باز ښکته کوي. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، د ورځې عملونه ورخیږي الله ته مخکې د شپې نه، او د شپې عملونه ورخیږي مخکې د ورځې نه. د په آخر کې وایي چې وحجاب والنور، د الله مخې ته پرده چې ده وایي دا د نور دی نور. بل روایت کې دي چې 80,000 پردې دي 80، او لو کشفه که چېرې دا پردې الله لرې کړي لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، د الله رب العالمین دا نظر چې څومره مخلوق ته رسېده
دغه ټول به د رڼا د وجې نه داسې شغله شي. یا دویمه معنا د بندګانو نظر چې کوم ځای ته رسېده نو دا رڼاګانې به د هر څه اوسېدي لمبه وي دومره ښایسته ذات چې 80,000 پردې د هغه مخ ته د نور او د رڼا لګېدلي هغه رڼا ته غر نشي ټینګېدی. قرآن کې دی وایي موسی علیه السلام د الله سره خبرې کړي وکلم الله موسی تکلیما و یو ورځ یې ودی یا الله ما ته ځان راوښیوه لانظر الیک چې تا ته وګورم او محبت مې دی. الله ته ارشاد وفرمایي چې لن ترانی ما نشي لیدلی دنیا کې سترګو کې هغه طاقت نشته چې دنیا کې رب العالمین ویني. د نبی صلی الله علیه وسلم بارکم راجح قول اهل علم دا دی چې په دې ظاهري سترګو باندې الله پاک نه دی لیدلی. وی موسی علیہ السلام ته الله ارشاد فرمایا چې ته دې غر ته وګوره ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. دې غر ته وګوره که چې د زما د لیدل برداشت کړه نو بیا به ما ویني. وی فلما تجلى ربه للجبل کله چې لږه الله پاک دې غره ته وی ځان کارک جعله دکا دا غر د زری زریش وخر موسی صاعقا موسی علیہ السلام بیوشش فلما فاق کله جرافات قال انی تبت الیک یا الله زه توبه وباس. اے موسی دا غر څومره مضبوط دی لیکن د الله د مخ دومره رڼاګانې دي چې هغه نشي برداشت کولی. ستا خو د غوښې دومره د معمولي د زړه توکړه ده ته بیا څه برداشت کړې. نو داسې ښایسته رب العالمین او داسې د ښایستو صفاتو مالک سبحان الله. امام شافعي رحمه الله نه یوه خبره نقل ده هغه وایي هذا ورق التوت وایي دا پاڼه د توت ده نو فیأکله الدود وایي چینجۍ چې کله وخوري نو فیخرج منه الابریسم وایي د دې نه ورېښم راوځي او وتأکله وخوري دې لره مچۍ نو فیخرج منه العسل د هغې نه څه راوځي ویأکل النحل فیخرج منه العسل د هغې نه شات راوځي. دارنګې همدغه یو پاڼه ده وی وتأکله وخوري دې لره زیبا د ځنګلي اوسۍ نو فیخرج منه المسک وی د هغې نه مشک راوځي مشک. او همدغه پاڼه ده فتأکله الغنم والبقر ګډې او بزې چې وخوري نو د هغې نه وایي خاشڼه او پشې راوځي. وایي ته د الله د معرفت وګوره یو پاڼه ده یو حیوان یې وخوري ریښم دې راوځي بل حیوان یې وخوري شات دې راوځي بل حیوان یې وخوري مشک دې راوځي او بل حیوان یې وخوري ګډې پچې او خاشڼه دې راوځي. دا خاصیتونه بګې چا چولي الله رب العالمین. ځکه الله د مشرکانو بدی بیانوي وما قدر الله حق قدره دا خلق د الله سره ځکه شریکان جوړوي چې د الله صحیح مقام یې نه دی پېژندل چې الله د کومو صفاتو مالک. نو دا ښایسته صفتونه په دې قرآن او حدیث کې چې ته ګورې او لږ شان دې سوچ بګې کې نو دې سره د الله پاک سره تعلق او معرفت جوړېږي. د دې په وجه به د الله پاک څخه مینه پیدا کېږي. دا یو صفت داسې وګوره سپینه رڼا ورځ ده چې لږ یو څلور پنځه ګنټې تېرې شي شپږ توره تیارې څادر الله راخور کړي او دا ورځ ټوله راغونډه شي. هرقل لیکلي وو د الله نبي ته معاویه رضی الله عنه ته پاړاو کړه چې ته موږ دومره لوی جنت ته راغواړې چې دې دنیا نه لس چنده غټ دی نو دا په کوم ځای کې دی چې دی د الله نبي ته ویل سبحان الله دا ډېر جاهل دی د نه دا د پوهه کوي چې اذا جاء الليل فإن النهار کله چې شپه راشي نو دا ورځ چېرته لاړه شي او کله چې ورځ راشي دا شپه چېرته لاړه شي. او دغه جواب عمر رضی الله عنه یو یهودي ته ورکړی و. واقعي دا د الله د قدرت نښه ده کله توره تیاره کي او کله سپینه رڼا. دارنګې همدا ورځې دي په دې عمر کې کله کله داسې یخې وي چې ته به داسې وخت کې څادر اچې جورابې به دې اچولي لاندې او باندې به دې واسکټ او بنین اچولی
او کله همدا ورځې دي چې درې بکي بس لګېدلې لیکن سات بدې نه تېرېږي اعزاز هم لګېدلی پکې هم لګېدلی بل هم لګېدلی لیکن سات نه تېرېږي آیا دا دومره حرارت او ګرمي دا پکې چا پیدا کړه الله دې د وجې نه د الله نبي وایي د ماسپښین لمونځ وایي په دې اوړي کې لږ ناوخته کوئ ولې ځکه دا دې وخت کې جهنم بړاس کوي بړاس نو سړی دې ګرمۍ ته سوچ وکړي چې دا څومره سخته ده یو سړی بغیر د پکي نه په یو کمره کې شپه نشي تېرولی د جهنم او د قیامت د ورځې ګرمي به څومره ډېری کله دې ته سړی فکر وکړي په دې باندې الله پېژندلی کېږي دا یو میاشت کې یو 15 یا 20 ورځې دا ګرمي سخته وي که دا کال کې 10 میاشتې یا 11 میاشتې یا ټول کال دا ګرمي وي بیا به د انسانانو دا رنګونه به هم تغییر وي د دنیا عام د ژوند کار به هم پوره نه شوی کولی بس خالي اوبه به یې څښلې او پکې پسې به ګرځېدی دا خو د الله رحم دی مسلمانان دعاګانې وکړي لاسونه اوچت کړي بارانونه وشي اخوا دېخوا موسم الله برابر کړي که ډېر زیات یې ولس 15 سره د ګرمي الله بله میاشت کې موسم ښه کړي لیکن زما عزتمند به دې به سړی الله پېژني ای بندګانو د الله سره تعلق جوړ کا د الله بندګي وکړه الله به دې ټولې پریشانۍ ختمي کاروباري پریشانۍ دي دارنګې د کورنۍ پریشانۍ دي دارنګې ذهني پریشانۍ دي دا ټولې پریشانۍ الله ختموي چې کله انسان الله ته صحیح متوجه شي بعضې پریشانۍ داسې وي حدیث کې راغلي وهي الحالقه وایي داسې دی لکه دا یخته چې وخورې دا اختلافي پریشانۍ داسې دي وایي سړي له دا دین داسې صفا کوي ځکه چې د دوه مسلمانانو اختلاف شي حسد به ډکې وي بغض به وي غیبتونه به وي الزامونه به وي تهمتونه به وي ذهن باندې به بوجي سلام کلام به ختم نو دا به د الله بندګۍ ته که ولاړ یم دا به پرې نه پوهېږي که دا ذکر هم کوي دا به پرې نه پوهېږي ځکه د ذهن کې به دغه یو شی تاوي حال دا دی چې زموږ ژوند دا دومره مختصره زندگی ده د الله پاک دې له راکړې ده چې انسان پرې د الله بندګي وکړي حدیث مبارک کې ذکر راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی وَإِنَّ إِبْلِيسَ يَزْعَ سَرِيرَهُ عَلَى الْبَحْرِ ابلیس وی دا خپل تخت په دریاب باندې اچولی فیبعث سرایا دا خپل لښکرې ولیږي خلک ګمراه کوي ماښام چې واپس راشي د یو ته وایي چې دا څه فتنه پیدا کړه وایي ما یو سړی په زینا کې واقع بل ته وایي تاسو وکړه وایي ما یو سړي باندې پلانۍ ګناه وکړه بل ته وایي ما پلانۍ ګناه وکړه په دې کې یو راشي وایي ما یو سړي پسې وما حتی فرقت بین المرء و زوجی تر دې چې د ښځې او خاوند منځ کې مې اختلافات پیدا کړه وایي دا ابلیس چې دی بل روایت کې دي چې مشرک مې کا د ابلیس وایي دا ځان ته رانږدېږي او فیوز او تاج علی راسه دا خپل تاج د هغه په سر کې او ورته وایي چې نعم الابن انت اصلي بچی مې دی د نورو غلطي ګناه کې اچولي دي تا داسې بنیاد کې واچول چې اوس به ټول عمر به دغه لانجو کونجو اختلافاتو کې او بندګۍ ته به او ذکر ته او د الله طاعت ته به نه اوزګاري دې حدیث ته وګوره شیطان به دې فتنه به ډېر خوشحالېږي ولې ځکه به دې کې د الله نه جداوالی دی د الله د تعلق نه وړاندېوالی دی د الله د بندګۍ نه غفلت دی بس همدغه لانجو کونجو کې به ژوند تېر د دې د وجې نه زما عزتمندو د دنیا دوه ورځې مختصر ژوند دی په کار دا ده چې مؤمن بنده ښایسته بندګي وکړي د الله دارنګې الله پاک ته زارینې وکړي دارنګې خپل قبر اخرت ته نظر واچوي چې ډېر عمر مې تېر دی لږ عمر مې پاتې دی دارنګې دې عمر کې مې ډېرې منډې ووالې ډېر کړاوونه او ستړې مې تېرې کړې لیکن بله ورځ به د دنیا نه همداسې لاړ شو نو کله چې یو انسان سره احساس وي غم ورسره وي الله پاک دله بیا د بندګۍ توفیق ورکوي
نو زما عزتمندو ما عرض کو چې د الله پاک سره تعلق د الله بندگی د الله معرفت دا چیزونه نن زموږ زړونو کې کم دي نو دې د وجه نه زموږ زړونه او ذهنونه د پریشانو د ټینشنو د لانجو یو بازار ته جوړ شوی پکار دا ده چې موږ ذهن زړه د الله ته متوجه د الله بندګۍ ته متوجه الله به زموږ دنیا ژوندم ښایسته کړي الله به زموږ او ستاسو د قبر ژوندم ښایسته کړي دوره د مختصر زندگی ده نبی صلی الله علیه وسلم وی اغتنم خمسا قبل خمس وی یو څو څیزونه دي دا نعمت وګڼه نه پای کې یو څه دی او حیاتک قبل موتک دا ژوند الله درکړی دی سبا در باندې مرګ راځي لاس باندې نه خوځي خپه باندې نه خوځي چا څه ښېګړه نشي کولی یو دوه رکعاته مونځ بیا نشي کولی یو بل احسان نشي کولی دا بدن به د کار فری دي نن ژوندی لاس هم د کار کوي بدن هم د کار کوي خپه هم د کار کوي الله هم پېژني د الله پیغمبر هم پېژني ګناهونو نه توبه وباسه او د الله بندگی او نیک عمل اختیار کړه د قیامت ورځ چې راشي بیا به ارمان کې چې قال ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا یا الله هر څه مو ولیدل وامرېدل یو ظلم واپس ولېږه قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت یا الله یو ځل مې ولېږې زه به بندګۍ کې تقوا کې ستا په رضا کې دا ژوند تېر کړم دا موقع بار بار زما عزتمندو نه راځي او یوازې معلومات یو سړي سره او عملي لباس اوسنۍ دا هم فایده نه ورکوي الحمدلله موږ په عقیده باندې څه نازک پوهېږو په عمل باندې م الله خبر کړي د ډېرو خبرو معلومات الله را کړی لیکن کم دی موږ څه شي د عمل والا هغه صفت کم دی تعلق نشته د الله پاک د جړه صفت نشته الله ته د سترګو نه یو دوه څاڅکي اوښکې نه دي د پریشانو بنیاد نه پېژنو چې هغه ذات دی پریشانۍ نه هغه حل کوي نشته هغه ته جړه حجاج ابن یوسف وایي به یو سړي را تېر شو حرم کې ولاړو سترګې نه وي ویل ولې دعاګانې غواړي ویل چې الله راله سترګې راکړي ویل څونه وخت نه غواړي ویل 20 کالونه ویل عجیبه سړی 20 کال الله نه سوال کې والله نه درکوي ویل ما وپېژنه انا الحجاج زه حجاج یم سار به راځم خو په اخلاص څخه صحیح دعاګانې د الله نه ونه غوښتې او سار هم داسې وړونی نه ګور دا سر دله پرې کوم وایي دا سړی چې دې شپه ودرېده ویل یا الله مخکې د سترګو غم و اوس خو حجاج سار راله دا سر پرې کوي ویل یا الله که دا سترګې نه م راکېری کړي او داسې وجړل به اخلاص سار چې راغی جګ جوړو حجاج ودی چې دا صحیح د الله نه غوښتې نه ده امام بخاری رحمه الله چې پیدا شو نو ړوندو شپږو کالو کې د حفظ وکړو مور یې وایي د شپې دعاګانې وغوښتې ویې جړل ابراهیم علیه الصلاة والسلام ول خوب کې راغی ورته وایي چې لا تبکي مه جاړه ان الله یقینا الله پاک قد رد بصر ابنک بدعائک الله ستا د بچي سترګې را واپس کړې ستا د دعا په وجه وایي ستا چې وکتل امام بخاري رحمه الله سترګې جګې جوړې نو زما عزتمندو هغه اخلاص سره صحیح جړه نشته د ورځې یو کار د لاسه چې بل ته چې منډې را منډې ډېرې دي بیا وایي یاره کار نه کېږي کله یو ته فریاد کله بل لکه هغه ذات ته به اخلاص ته فریاد وکړه او وجاړه چې الله زما دا لیڼ ولې نه برابرېږي دا کېدی نه شي دلې برابر کړي خو موږ مخلوق ته متوجه اول خالق ته وروسته یو سړي ته جاوید چېرته روان ویل لاهور ویل پیسې وایي دا پیسې خو نه زده خو هلته اډه کې مې ملګري دي هغه ویل لکه ملګري به یې دوکان باندې مړه وایي چې نه خو هلته ګاډي والا بلدیش ته ګاډي والا به مې ویست ویل هغه به م نه وي مړه هلته بېچانه قرض کړمه وایي هغه به م نه وي مړه وایي نو الله خو شته که نه ناکاسه د سرو خوځاو وایي څلورمه درجه کې د الله نوم یاد چې ټوله لارې بندې شي به دې باید سړي پلانې ډاکټر پلانې اخره کې وتی څنګه دی بیمار یاره وایي بس الله ته م پرېښوسته ولې وایي ډاکټرانو ونه کوي لکه اول نه الله ته م پرېږده لږ اول نه د مخلوق دروازې ستړي کړي بیا مجبورن وایي الله ته م پرېږدم او الله دغه سړي نه ډېر خوشحالېږي چې اول نه الله پاک ته به زاری شي
اولنا الله ته توجه غټه غټه مسلې اختلافات پریشانې نه خلاصيږي په اخلاص سره الله ته سر کیږي او وجړي یا الله زما دا پریشانی او ټینشن دا قرضونه دا تکلیف بیماری یا الله ته په خپل رحم باندې کوي خو مونږ کې هغه صفت نشته بار بار ماشوم مور ته جاړي ول پیسې ورکي یو سړی بار بار الله ته جاړي الله به دې فریاد نه اوري الله خو د مور نه ډیر مهربان دی زما عزتمندو الله سره تعلق الله ته توجه مخلوق ته توجه مکوا چې معمولی ټینشن راغی فورا یاره دا کار به څنګه شي قرض راکا یا احسان وکا یا دا وکا یا دا نه اول نظر مخلوق به یې مه لګوه خالق ته ویوه د الله کار دی مخلوق نه چې دوه بیرې وغواړي او د زکات پیسې دې وغواړي چې د الله حق دی نه په درېیمه بیره چې ته هسې م ورلې ویلې دي دا سپېږمې به سې راکېږي به دا بیا زکات له راغی خفه کېږي هلکه زکات دی لیکن باغي هم خفه کېږي او الله هغه ذات دی چې سل بیرې نه زر بیرې تې وغواړي هغه بیا هم خوشحالېږي ملایکو ته وایي وګوره ما نه یې غواړي او ته د یو تره زوی نه درې بیرې یو 10,000 روپۍ قرض والی به زه ورسته خپل کار کوه هغه ذات چې هغه څه خزاني دی هغه موږ پرېږدو مخلوق ته زموږ نظري دې د وجې نه زما عزتمندو لږه شی زندګي ده الله سره تعلق الله پاک ته زاري الله پاک نه دعاګانې د الله بندګي دا ټولې پریشانۍ د انسان حل کوي او موږ نینو دا چې کوم ناس وي او که نه وي هر یو یا ذهني یا قلبي پریشانه دی یا مالی پریشانی ده یا بدني یا کاروباري پریشانی ده یا کورنۍ ټینشن دي پریشان ناس دل دی فکر یې بل دی نو زما عزتمندو د الله سره تعلق او د الله بندګي د الله نه غوښتل چې کې الله د الله ریواري الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسې پریشانۍ دې ټولې په خپل رحم او فضل باندې حل کړي الله دې زمونږ د ژوند د قرآن او حدیث مطابق وګرځوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المؤمنين